بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض والنفاس. هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة. طالب جان دا شرح الوقائي دا کتاب الصلاة باب الحیض والنفاس ہے. حیض و نفاس تا د غسل په باب کې اشاره راغلی و چې د حیض په ختمېدو باندې غسل واجب کیږي. دا مسله مونږ مخکې ویلې و، خو الته اجمالا ذکرو تفصیل نه و، نو اوس پورې اکثر هغه مسلې ذکر کړي چې هغې کې ښځه او سړي دواړه شریکو. اوس په د اخره کې د طهارت په باب کې هغه مسلم ذکر کوي چې هغې کې مخکې ورته اشاره هم شوې ده او د زنانو پورې خاص دی، نه هغه مسلې ذکر کوي. فرمایي الدماء المختصة بالنساء ثلاثة، هغه وینې چې هغه خاص دي په زنانو پورې هغه درې دي. ګوره دې سره د فسد نه او د دم رعاف نه احتراز وکړی شو، ځکه چې هغې کې ښځه او سړي دواړه څه دي شریک دي. نو یو وینه د هغې نه حیض دی و استعاذة و نفاس، دا درې قسمه ویني چې دا ښځو پورې خاص دي. اوس دې به د یو یو تعریف کوي طالب جان. فرمایي فل حیض و حیض چې دی، حیض طالب جان په لغت کې عبارت دی د مطلق سیلان نه، مطلق سیلان، او شرعي تعریف او اصطلاحي تعریف چې دی نو متن کې ذکر دی. هو دم، دا هغه وینه ده ینفذه چې را لړکوي دی لره رحم امراتن، هغه رحم د هغه زنانه، خو عامه زنانه نه بلکې بالغتن چې بالغه وي. بالغ سره د لفظ لګولی دی ای بنت 9 سنین، چې کم از کم د 9 کالو وي. د 9 کالو نه چې کومه لاندې جینۍ وي نو د هغې وینه هغه به حیض نه حسابېږي. ټیک شو طالب جان. دې اوس تفصیل کوي. ګوره لا دا ابها چې هغه ښځه باندې څه بیماري نه وي، ولم تبلغ الایاس، او د ناامیدۍ عمر ته نه رسېدلی. دې به اوس په دې خپلو خبرو ټولو باندې تفصیل کوي. ښه فالذي لا يكون من الرحم، هغه وینه چې د رحم نه نه وي، لیس بحیض، نو هغه څه نه دی حیض نه دی. وکذا الذي قبل سن البلوغ، او که د بلوغ د عمر نه مخکې کومه وینه وي، ای 9 سنین نه 9 کالو نه مخکې هغه هم چې دی لیس بحیض. وکذا ما ينفذه الرحم لمرض، او که د رحم نه وینه راځي خو د بیمارۍ د وجې نه وي، نو فاذا استمر الدم، چې وینه همیشه جاری شوه، نو کله کله د رحم وینه چې دا کانه سیلان البعض، کله کله د بعضې وینو هغه جریان چې د طبعي طور باندې وي، دا د انسان فطرت دي او طبیعت دي، نو دا به حیض حسابېږي. و سیلان البعض، او د بعضې وینو راتګ چې دی او جریان به سبب المرض فلا یکون حیضا، نو هغه به حیض نه وي. نو کله کله د رحم نه وینه راځي خو هغه طبعي او فطري قدرتي خلقي طور باندې وي، څه بیماري هلته نه وي، نو دا حیض دی. او که داسې نه وي بیا به حیض نه وي. وکما قیده بعدم الدم، وایي څنګه چې ورسره ده دا قید ولګولې چې لا داء بها، نو یجب ده باندې واجب و د ماتن باندې ان یقیده بعدم الولاده، چې ده ورسره دا قید هم لګولی وی چې دا وینه به د ولادت نه پس نه وي. ایضا دام پکارولې احترازا عن النفاس یا نفاس، چې د هغې نه څه راغلی وي احتراز. ثم الاصح، بیا صحیح خبره دا ده ان الحیض موقت الى سن الایاس، چې دا د ایاس او د ناامیدۍ عمر پورې څه دی موقت دی. ثم الاصح، دا اصح لفظ چې ویلو که نه طالب جان، نو په دې کې اشاره شته چې یو صحیح قول هم پکې شته د دې په خلاف باندې. ټیک شو. نو صحیح دا ده چې دا تر دې ټیمه
د ایاس چې کوم عمر د رسته دی تفصیل کوي د نا امیده عمر وته وي چې هغه ټیم کې بیا انسان د بچو نه شي نا امید شي بس او بس بیا چې دینو لکه بچی مچی نه کېږي نو د هغې عمر پورې حیض شته او د هغې نه پس چې دینو بیا حیض نه دې کې دې لږ تفصیل کوي ګوره وته واکثر المشایخ اکثر مشایخ چې دي قال العيني شارع دالان دي موشوي قال العيني في البنايه اختلف لا اختلف في زمان الاياس پدې کې اختلاف ته چاویلی چې شپته کال عمر ده او امام محمد صاحب په مولدات کتاب کې شپته کال ذکر کړی دي او رومیات کتاب کې 55 کال ذکر کړی دي ٹھیک شو تعالی جان او بیا اخره کې وایي چې 55 کال باندې زموږ په زمانہ کې فتوا ده بس نو او دلته ذکر کړی دي چې اکثر مشایخ شپته ذکر کړی دي او مشایخ د بخارا او د خوارزم چې دي هغه 55 کال ذکر کړی دي اوس دی وایي فمارات بادا ک 55 کال نه پس کموینا د بډې خزوینی لا یکونو حیزن فی ظاهر المذهب ظاهر مذهب دا چې دا به حیز نه وي خوز دی په مختار قول ذکر کوي طالب جان اصل مذهب چې دی زمونږ دا دی قول مختار انها ان رات دمن قویه ک قوی وینه او کتا قوی وینه کومه په دوه وینو کې په دې شپږو کې یو تک تور ده او یو تک سره ده کان حیزن نو دا به حیزی تک تورا او تک سرا دا دوانه ویني بسوي دا قوی رنگونه دي اوس وی ويبطل الاعتداد بالاشهر او کده 55 کال عمر والا خزه ده کنه دله سور کړي شو طلاق نو دا خو بدري میاشته عدت تیری نو د شکارو شو چې ويبطل او باطلیږي با الاعتداد اغا عدت تیرول بالاشهر په میاشتو باندې قبل التمام مخکې د پوروالینا مطلب آیسه خزه طلاق ورکړې شو دې عدت تیرول په میاشتو باندې بنا په دې باندې چې د آیسه عدت چې د درې میاشتې ده بیا چې دینو د دې وینه راغله او قوي وینه وا تک تورا تک سره وینه راغله نو د دې د عدت په میاشتو باندې باطل شو خدا کله قبل التمام چې د درې میاشتې لا پوره نه وي او وینه راغله وبعده کدرې میاشتې یو ځل پوره شوی او بیا وینه راغله لا يبطل دا بیا نه باطلېږي اوس وی وان رات صفرة او خضرة او تربية فهي استحاضة طالب جان کله 55 کالو نه پس دا خزه چې دین ویني او کوم ویني صفرة زیړه خضرة شنا تربية خوريچنا فهي استحاضة نو دا بسی حسابيږي استحاضه به حسابيږي او حیض بني حسابيږي ٹھیک شو طالب جان اس رضا واقله 3 ايام ولياليها کم از کم حیض چې دنو دا سورہ دي دریش په درې ورځې واکثر واشرا او اکثر مدته چې د الله سورہ دي وایند ابي یوسف رحم الله پنځ د امام ابو یوسف سے باندې کم از کم مدته چې دنو دا سکم درې ورځې دا یو دو ورځې او درېمې ورځې اکثر حساب پوکم درې ورځې بس وایند شافعی رحم الله قلو یوم وليله امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوش په یو ورځ تا قل مقدار وای واکثر 15 او اکثر مده چې دنو دا 15 ورځې دا ونحن نتمسك بقوله عليه الصلاه والسلام مونږ چې دنو د نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک باندې دلیل نسو اقل الحیض للجاریه البکر والسیب 3 ایام ولياليها واکثر 10 ایام
چې د باکری او د سیبې لپاره کم از کم موده د حیض چې هغه 3 ورځې 3 شپې ده او اکثر موده د حیض چې ده نو دا 10 ورځې او 10 شپې ده 10 ورځې او 10 شپې ده. ٹھیک شو. زیلعی او عینی رحمت الله علیه فرمایي چې دا حدیث چې دی نو د دې اسانیدو کې ضعف شته خو د کثرت الطرق او د صحابو د فتاوو د وجنه دې تسنه سي او پټه ملو شوی دا خبره مضبوطه شوی دا دا علامه زیلعی او دارنګي نصب الرایه کې او عینی رحمت الله علیه په بنای کې ذکر کړی دي. او ذکر کوي طالب جان ثم يعلم طالب جان بیا په دې خبره ځان پوي کام ان مبدا الحیض من وقت خروج الدم الى الفرج الخارج. حیض چې د دې ابتدا به کوم وخت نه حسابيږي دا مسله ذکر کیږي. نو فرمایي چې کله یو فرج داخل دی یو فرج خارج دی چې کله فرج خارج ته خروج د دم شوی نه روزي نو د حیض ابتدا به دا وخت نه کیږي. ٹھیک شو. او چې ترسو پورې وینه په فرج داخل کی وي نه په هغه وخت کې چې دی نه دا به د حیض ابتدا به نه حسابيږي. اوس فرمایي ووصول الدم الى الفرج الداخل چې وینه فرج داخل تراشي نو فیضا لم يصل الى الفرج الخارج چې نوی راغله فرج خارج ته به حلوله القرصف د وجه د حایل کېدو د قرصف نه. قرصف ال ته پروت ته قرصف هغه مالو چې کپڑے ته لیکيږي چې دنه خو دی وي. ٹھیک شو. نو ده خو دی دا د دې د وجه نه چې دا غوینه فرج خارج ته نشي راتله اوسم فرج داخل کړه نو لا تقطع الصلاه دا موږ د منقطع کوي موږ وسم کوي. ٹھیک شو. ولې زګه دا حایز نه ده ولې حایز نه ده زګه چې خروج د دم فرج خارج ته نه ده شوی. او دا به کله چې د نمونځ پرې دي چې وینا د قرصف اغه سي تراشي چې کومه په خارج کې ده نو وایي فعند وضع القرصف په وخت د حدود قرصف باندې انما يتحقق الخروج متحققي کی به حاصلي کی به خروج اذا وصل الدم الى ما يحاذي الفرج الخارج من القرصف. کله چې دا وینه رو رسی اغه زید قرصف ته چې هغه په فرج خارج کې پده نو فاذا احمر من القرصف چې سرشي قرصف ما يحاذي الفرج الداخل اغه چې هغه محاذي د فرج داخل دی برابر او پروت په کوم ځای کې لا يتحقق الخروج نو موږ با وایو چې دا وینه لا خارجه شوی نه ده مگر کله الا اذا رفعت القرصف چې کله دا خزه قرصف اوچت کی ګوره قرصف د خزه اخو د په فرج داخل کې او سنا سیسه فرج خارج کې د داخل کې ده نو که چرته دا وینه خارج تر وته نو بیا به قرصف پروتي مونږ به وایو چې حیض راغی. او که کله دا وینه فرج داخل کې وي او قرصف چې دی هغه فرج داخل محاذي چې دی هغه سور شوی دی د وینې د وجې نه نو دا به کله مونږ حیض حسابو چې کله دا قرصف روچت کی دا غزینه فيتحقق الخروج من وقت الرفع دا روچتولو د وخت نه به مونږ وایو چې خروج د وینې متحقق شو. وکذا فی الاستحاضه والنفاس والبول د قرنګ حکم چې دی په استحاضه کې هم دی په نفاس کې هم دی او په مچازو کې هم دی چې چرته په دغه ځای کې چا معلوم چې خو دی وي. ووضع الرجل القطنه فی الاحلیل او اخودل د یو سړی هغه معلوم چې دی په ذکر کې بس داغه ټول هم دغه مسله ده. والقلفه كالخارج او ناسونت انسان چې کومه ده ذکر هغه حصہ ده چې کومه سنتيږي ناغه په شان د خارج د کاغذ ته تشي مچاز راغلی وي نو د دوه د سمات ته بیا
ثم وضع القرصف مستحب استا قرصف چې دی طالب جان دا مستحب دی للبکر د باکرو جنکو د پاره فی الحیض په حیض کې وللسیب او د سیبې د پاره فی کل حال هر وخت مستحب دی وموضعه موضع البکاره او قرصف په چرته یک دی کوم چې د بکارت پرده چرته ده هغه د فرج داخل او د فرج خارج ترمنځ چې کوم ځای دی ويکره فی الفرج الداخل او فرج داخل کې قرصف خودل دا مکروه دي فالطاهره پاک زنانه چې د اذا وضعت اول الليل چې د شپې په اول حصہ کې قرصف کی دي فحين اصبحت چکل سار شي رات علی اثر الدم نو پاغي باندې د وینې اثر و تخکار شي وی ګوري نو فل ان يثبت حکم الحیض اوس په مونږ وی چې دا د سار نه حایزه شو اول حایز او که یو حایزه خزه اذا وضعت اول الليل پاول شپه کې قرصف خود ورات علیه البیاض حين اصبحت او سحر یو کته چې په دې باندې سپینواله ده یعنی غوینه ختم شوه ده ځکه حایزه خزه وا حکمه به طهارته من حين وضعت نو مونږ به د شپې نه چې دینو دا پاکه حسابو نو د وینې په صورت کې مسله دا شو چې کله وینه وینې نو پاکه به حسابېږي او د پاکوالی په وخت کې مسله دا شو چې د خودو د وخت نه پاکه حسابېږي ٹھیک شو احتیاط هم پدې کې ده دومره به کافی طالب جان دا طور متخلل مسله بیا ذکر کوو